Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics 1, 1st September 2025. Chapter number 1, matrices. Exercise 1.6. Exercise 1.6 that solution of simultaneous linear equation. The tool now وړاندې په دې linear equation باندې ځان پوهیږو. په linear equation باندې پوه شوي بیا په simultaneous linear equation باندې پوه شي بیا به دې په solution باندې ځان پوهیږي. نو ګوره زه یو دوه څیزونه تاسو ته ښایم. یو ته ویل کېږي constant، بل ته ویل کېږي variable. constant هغه یو نمبر ته ویل کېږي چې هغه ویلیو بدلیږي نه، لکه 1 دا هر ځای کې چې دا راځي دا به 1 هیڅ کله هم نه چینج کېږي، دې ته وایي کانسټنټ. صحیح شو. 3 ان سی چې څومره دي دا موږ سره کانسټنټ دې ته کانسټنټ ویل کېږي. صحیح شو. ویریبل څه ته ویل کېږي؟ ویریبل اصل کې اردو کې ورته وایي متغیر. متغیر مطلب دا دی چې چینج کی تبدیلی تی ته ویل کېږي ویریبل. کانسټنټ مستقل چې نه چینج کیږي. نو ګوره ویریبل کې څه راځي؟ x نه ظاهرولې شو، y z a d c څومره الفابېټس دي دې ته ویل کېږي څه؟ ویریبل. چې کله دا خپل کې ملو شي مثلا څنګه او په مینس کې پلس وي ماینس وي ضرب وي تقسیم وي نو دې ته ویل کېږي الجبریک ایکسپریشن. لکه اوس ګوره 2x plus 3y plus z دې کې دا 2 چې کوم دی دا څه شی دی؟ کانسټنټ. x ورکه څه شی دی؟ ویریبل. اوس دلته کې دا سم لیکل شي چې 2a 2 په خپل ځای راغلو یعنی دا نه چینج کیږي، دا کانسټنټ دی. خو د x په ځای باندې ما a ولیکلو چینج کیږي، چینج کولی شم. دلته کې پلس 3 کانسټنټ ویلیو ده، y په ځای ما ولیکلو b چینج کیږي، چینج کولی شم. پلس په خپل ځای z په ځای ولیکم c. نو دې نه معلومه شوه چې ویریبل هغه نمبرز چې هغه چینج کیږي، کانسټنټ چې نه چینج کیږي. نو په دې کې که تاسو څوک تاسو کې چې کانسټنټ څه شی دی؟ په دې کې ویریبل څه شی دی؟ کانسټنټ ویریبل کانسټنټ 1 دی. دلته کې چې څه نه ویني دلته کې څه دی؟ 1 شته ویریبل c. ها اوس په کانسټنټ ویریبل باندې پوه شو. ها چې په کانسټنټ ویریبل باندې پوه شو نو اوس تاسو ته لینیر ایکویشن باندې خبره کول غواړم چې تاسو اوس په لینیر ایکویشن باندې پوه لینیر ویل کېږي سیده. اوس په میتھس کې به څنګه وایي؟ ځکه تاسو هم کله چې لینیر موشن لینیر موشن مطلب دا دی چې سیده وځي، بس سیده په سیده لاره باندې لینیر. صحیح ده؟ نو اوس په میتھس کې چې کله لینیر ایکویشن خبر راشي نو د دې مطلب دا دی چې لینیر ایکویشن هغه یو ایکویشن دی چې په دې کې به د ویریبلز پاور 1 وي، 2 بنوي 3 بنوي 4 بنوي. د ویریبلز پاور بسوي 1. اوس ګوره دا ویریبل دی، دې پاور څه شی دی؟ 1. دا ویریبل دی، دې پاور څه شی دی؟ 1. دا ویریبل دی، دې پاور څه شی دی؟ 1. دې نه پته ولګی دا چې دا موږ سره لینیر ایکویشن، دا موږ سره لینیر ایکویشن دی. اوس که زه ولیکم داسې 2x square 3x plus 4 آیا دا لینیر ایکویشن دی؟ نه. لینیر ایکویشن ځکه نه دی چې دې کې د ویریبل پاور سره راغلی دی
بیا د ویریبل پاور څه دی 1 نو چې کله دا قسم اکویشن راشي نو ته ویل شي کوادریټک اکویشن کدا څه لیکم دې ته زو کوادریټک اکویشن نشم ویلې دې کې اوس د ویریبل پاور سٹارټ دی څنګه 3 نه 3 2 1 variable power 0 यानी that's equation x की power 0 you understand نو دا cubic دی دا quadratic دی دا linear نو زه امید لرم چې تاسو په linear equation باندې پوه شئ چې linear equation څه ته وایي linear equation هغه ته ویل کېږي چې پاره کې variables وي او د variable power 1 2 نه وي 3 نه وي صرف 1 وي د تمام variable چې څومره مرکه راغلي دي دغه power به وي 1 نو هغه ته linear equation simultaneous linear equation مطلب دا دی چې هغه کې د یو نه زیات linear equation راغلي وي دي ته simultaneous linear equation you understand لکه اوس وره زه اوس داسې وایم چې 4a plus 3b is equal to 6 دا مې linear equation دی ولې چې د variable power څه دی 1 بل 8a plus 6b is equal to 8 دا linear equation دی نو اوس د یو نه زیات linear equation راغلي دي نو داسې equations ته وایي simultaneous linear equations you understand yes sir اوس کزه دا تاسو وایم چې دا simultaneous linear equations دي دې solution راوباسه نو د solution مطلب دا دی چې دا کوم variables given دي دغه څو variables دي 2 یو a variable دی بل b variable دی دې value راوباسه نو چې کله تر دې ویلیو راوباسي دا به دې سولوشن وي مثلا فار ایگزامپل مثال کې تو پر ما کیلکولیشن وکړو او دې ویریبل 2 او 3 راغله نو دا 2 3 به سوي دا 2 3 به دې سولوشن وي 1.6 ایکسرسایز دا په څه شی دی د سیملټینیوس لینیر ایکویشنز سولوشن راوباسو نو د هغه سولوشنز لپاره مختلفې طریقې فار ایگزامپل انورژن میتھډ अब تاسو اوس وایم چې په انورژن میتھډ باندې څنګه د سیملټینیوس لینیر ایکویشن سولوشن باندې کریمر رول تاسو د کریمر رول خایم چې په څنګه طریقې سره وو د کریمر رول په طریقې وو څنګه سیملټینیوس لینیر ایکویشن سمالمه سولوشن نو راځي چې ایکسرسایز 1.6 سٹارټ موږ دا کوم مخکې ډسکشن وکړو په دغه ډسکشن نه موږ ته څه معلومات راغلي په کوم خبرو باندې تاسو پوه شئ نمبر 1 په لینیر ایکویشن باندې پوه شئ چې د ویریبل پاور 1 نمبر 2 په کوادریټک باندې پوه شئ چې په دغه کې سٹارټینګ د ویریبل پاور څه وي 2 بیا 1 بیا ویریبل پاور 0 په کیوبیک باندې پوه شئ سٹارټینګ ویریبل پاور 3 2 1 0 simultaneous linear equation باندې پوه شو چې پاره کې یو نه زیات linear equation موجود وي دغه ته ویل شي simultaneous linear equation بیا د simultaneous linear equation په solution باندې پوه شو چې دې solution به سره دی څه ته وایي نو تاسو مو چې کوم variable given په simultaneous linear equation کې د هغه value راغستل دا دغه simultaneous linear equation څه دی solution اوس فار ایگزامپل موږ سره تاسو ته مو وی چې تاسو دا کوم exercise دی په دې ایکسرسایز 1.6 کې څو طریقې دي د سیملټینیوس لینیر ایکویشن سولوشن راوستو لپاره مختلفې طریقې دي خو تاسو په دې کتاب کې چې کوم کې وندي یو طریقه هغه انورژن میتھډ ده او بل طریقه کریمر ده دوه طریقې دي یو انورژن میتھډ بل کریمر اوس یو کوېسچن درته کوم یو کوېسچن او هغه یو کوېسچن په کریمر رول باندې کوم او په انورژن میتھډ باندې که پیپر کې انورژن میتھډ راغلو نو تاسو به حل کوئ په انورژن میتھډ سره او په پیپر کې راغلو په کریمر رول مطابق نو تاسو به دا حل کوئ د کریمر رول مطابق اوس یو ایکسرسایز 1.6 کې یو کوېسچن دی کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 1 2x plus 3y equal to minus 1 x minus y equal to 2 دا مو سره simultaneous linear equation دی کنه دی بالکل دی دا یو linear equation دی چې په دې کې variable څه شی دی x په دې کې variable څه شی دی y دو variables راغلي دي
او دا بل linear equation دی چې دی variable x ته او دی y پدې کې constant څه دی 2 پدې کې constant څه دی 3 constant څه دی -1 پدې کې constant څه دی 1 پدې کې constant څه دی -1 variable څه دی y دې کې constant څه دی 2 نو دا و simultaneous linear equations اوس کوېسچن دا دی چې دې simultaneous linear equation ته solution set معلوم کا نو دې solution set مطلب څه دی چې دا کوم variables given دي دې value روباسا چې دا به څه برابر وي نو تاسو موږ دا په دوه طریقو باندې کیږي یو په inversion method بل په Cramer rule باندې نو نمبر 1 په inversion method باندې تاسو کو حل کوو solution چې دا کوم constant دي دا constant په metric form کې ولیکا constant څه دی 2 دې constant څه دی 1 دې constant څه دی 3 دې constant څه دی -1 دا کوم variables دي کې شامل دي نو هغه یو variable x ته بل y دلته کې equal دی ما equal لګول constants -1 2 دا چې کوم metric راوړو دې metric له معلوم ورکړو a دا ما سره a شو دا چې کوم metric دی چې په دې کې variables دي x y دې له معلوم ورکړو x دې کې equal دی ما equal لګول دې کې چې کوم metric دی چې هغه کې constant -1 او 2 دې له ما ورکړو b زه اوس solution set معلوموم او solution set کې ما سره variable x y دي اصل کې زدا معلوموم یعنی زه اصل کې x معلوموم x معلوموم نو چې زه x معلوموم نو دلته کې دا a د سره ملټیپلیکیشن فارم کې دی دا a وز اخوا واړو نو تقسیم کې وشي موږ دا ترتیب کوو دلته کې د میټرکس د اصول مطابق موږ دا حل کوو دلته کې a دی نو زه دا چې کوم دا a ز ختمو نو دې لپاره وځو لیکم multiplying both sides by a minus 1 yani a inverse who's the both sides چې کوم دی multiply کوم سو a inverse نو سو کوم a inverse a x is equal to a inverse b याद साथ دا a और a inverse دا د आइडेंटिटी برابر ده یعنی 1 سو 1 دا further explanation دی کی خو صرف دومره یاد ساتئ چې a راشي او ورسره a inverse راشي دا به د आइडेंटिटी برابر وي څنګه a inverse is equal to identity او دا आइडेंटिटी په میټرکس فارم کې کوم دی دا دی برابر 1 0 0 1 تو چې موږ سره 3 روز وي او 3 کالمز وي نو بیا به دا आइडेंटिटी برابر د سوي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 دا به आइडेंटिटी خو تاسو لیول مطابق صرف دومره وایم چې دلته کې a او a انورس چې کله راوړو دا به 1 برابر وي ډایرکټ دې لیکو لیکا دا اوسې 1 ضرب x نو دې کې وسو لیکم x is equal to a inverse b دا equation می ورکو دې نه ورکو سپه اوس په دې steric equation کې تاسو وګورئ موږ سره یو a inverse دی او بل b دی b خو already موجود دی موږ سره دا دی a inverse نشته دی نو زه ول ټول نو وړاندې څه کوم a inverse معلومه نو د a inverse د پاره for a inverse د a inverse د پاره موږ سره یو فارموله ده او هغه فارموله څه شي ده a inverse is equal to 1 over a determinant adjoint of a دې کې اوس موږ سره څه پکار دي چې د a inverse معلومه نو یو a determinant پکار دي چې دا معلوم کوم a ما سره شته دی بل adjoint of a پکار دي چې دا ډول معلوم کما نو بیا وځي دې equation کې پټ کما نو ما سره a inverse راوځي نو a determinant څنګه معلومو for a determinant this is determinant وایي تاسو په exercise 1.5 کې ویلي چې a determinant څنګه معلومه نو already ما سره a موجود دی a برابر دی 2 3 1 minus 1 زه اوس د دې determinant معلوموم چې determinant معلوموم د both side به د خپل لاین ته راستو 2 3 1 minus 1 صحیح ده
A determinant is equal to this result bukri. Now 2 multiply minus 1. 2 multiply minus 1. Bia minus. Now 1 multiply 3. A determinant is equal to 2 zarbi minus 1 minus 2 minus 1 zarbi 3 3 minus 2 minus 3 minus 5. बस स्टूडेंट्स वही چې ډیټرمنټ کې دا ماینس کم دن راوړي نو چې دا د هر یو میټریک ډیټرمنټ معلومه وي او چې باغی کې موږ سره 2 رو 2 کالم وي نو دغه طریقه دا څه چې کومه کې ماینس اچي نو ډیټرمنټ ما سره -5 راوړي اوس ایڈجاینټ معلومه ما نو ما سره A already معلوم دی for adjoint of A given دی څه برابر دی 2 3 1 minus 1 जोस adjoint मालूम नو adjoint का पारा से दे adjoint of A is equal to adjoint of A दा चिकम वैल्यूज थी मसलन जैसे कि चिकम पर डायगोनल बान चिकम पर आते 2 और -1 दीदी पोजीशन ब चेंज की 2 दलता दे दा बदलता रावली -1 दलता दे दा बदलता रावली पदी डायगोनल बान ही चिक दे डायगोनल बोली चिकम एलिमेंट्स भी दे पोजीशन ब चेंज की नो पोजीशन बसंग चेंज की दा 2 बदलता राशि आओ -1 बदलता पोजीशन चेंज पदी डायगोनल बान चिकम एलिमेंट्स थी अगर u3 लेवल 1 दे नो यदि बस साइन चेंज की 10 से दे साइन +3 यदि साइन से दे +1 नो यदि साइन चेंज का -3 -1 -1 एंड दैट इज एडजॉइंट तास का चमा संग वीडियो चिकाल इनवर्स मालूम होवे दे पर ए डिटरमिनेंट मालूम है और एडजॉइंट भी मालूम है नो ए डिटरमिनेंट मालूम छो -5 एडजॉइंट मालूम छो -1 -3 -1 2 दा वैल्यूज रहा was the A determinant value or the adjoint value for the equation के ऊपर की दी लमा जी equation नजर में आपको मां equation number 1 नजर को मां putting the values of A determinant and adjoint of A in equation number 1 to the power 4 now that equation number 1 was शेष मात्रा A inverse is equal to 1 over A determinant से बराबर है -5 मतलब तक के ऊपर माइनस द इंटीग्रेशन बस या adjoint -1 -3 -1 2 was the -1 over 5 this circle multiplication के लिए now A inverse -1 बटा 5 -1 over 5 ज़रबी -3 -1 बटा 5 ज़रबी -1 बटा 5 ज़रबी 2 minus plus 1 बटा 5 minus plus 3 बटा 5 minus plus 1 बटा 5 2 बटा 5 A इनवर्स मुझसे मालूम है A इनवर्स उस इक्वेशन स्टेट की ऑलरेडी मुझसे भी मौजूद हो दारे A inverse मालूम हो उनको मुख्तलिफ A inverse मालूम शो ना उस बस को मुंग बदे A inverse value और the D value पढ़ो बदे स्टेरिक के नुन सर बदे X value लागू चल वो सो putting the values of A inverse and B in steric बस स्टेरिक के वाला पढ़ो इन इक्वेशन नंबर स्टेरिक नो मुंग सर X राशि A इनवर्स से बराबर है 1 बटा 5 3 बटा 5 1 बटा 5 2 बटा 5 B से बराबर है B मुंग से बराबर है -1 2 उस एडी मल्टीप्लिकेशन है दा मुंग से मल्टीप्लाई को the multiplication तरीका का उसका वीडियो जो 2 मैट्रिसेस पर की मल्टीप्लाई करी ने दे आगे वसु तरीका का दीदी 8 से छेड़े 2 by 2 यदि 8 से छेड़े 2 by 1 ने दीदी कॉलम और यदि रो पर के बराबर भी नो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है आखिरी की दीदी द्वारा ना कम आंसर राजी दे आगे 8 2 by 1 भी यानी 2 वर्क रो भी 1 वर्क कॉलम x is equal to
1 बटा 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 बटा 5 ضرب 2 1 बटा 5 ضرب -1 प्लस 2 बटा 5 ضرب 2 هذا الكلام ملتيبيكيشن ऑलरेडी कोई है x is equal to 1 ضرب -1 -1 बटा 5 प्लस 3 2 6 6 बटा 5 -1 बटा 5 प्लस 4 बटा 5 दामी से मल्टीप्लाई को बटा 5 दामी से मल्टीप्लाई को दारा x is equal to वो यदि एलसीएम हुआ 5 एलसीएम शो 5 मेरा पास करीब तकसीम करो 1 1 ला तेरे पास में जरा -1 प्लस 5 तकसीम 5 1 1 ला तेरे पास में जरा 6 यदि एलसीएम हुआ 5 5 रवा में करीब तकसीम का 1 1 ला तेरे पास में जरा -1 प्लस 5 रवा का वो 5 तकसीम का 1 1 ला तेरे पास में जरा 4 x is equal to दा x सिस्टम दे दा तास पता था दलता की चिदा x होते y बराबर यदि x पदे माइनस प्लस लिखते हैं x y is equal to पदी इक्वेशन के कचरिता सुना यो साइन पार्टीशी टोल क्वेश्चन बगलत आंसर बस ही ना था दलता की मुना माइनस पार्ट दे दलता की पार्ट दे -2 बटा 5 नो आखिरी की चिकम दे दा 1/5 ضرب -1 -2 बटा 5 दा -2 बटा 5 ضرب 2 नो दलता की दा से शो दा -2 दा वसरा जी माइनस नो -1 -4 दा वसरा जी दा -5 बटा 5 नो दा वसरा दा -1 दा क्या सो -1 यानी the x value +1 और the y value -1 उस मुंगा चिपको चे आय दा वैल्यू सही दी को सही नहीं उस गोरा मुंगा पता लगी लगा चे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करे के बराबर न रहत मतलब का की गलती दा स गलती शी भी नमु गलती ची पर स गलती व माइनस बनवला को नो उस द x वैल्यू ता सरा 1 द y सा -1 उस पता एक लीनियर इक्वेशन की हर योरा खाली मा पे लगा दोस्तों 2x यानी 2 चेक 2x plus 3y is equal to -1 was the x value the 1 the y value the -1 is equal to -1 now 2 into 2 plus minus minus 3 is equal to -1 now 2 minus 3 -1 now left hand side the right hand side बराबर राहो मकसद दार है लाकुम सॉल्यूशन सेशन ग्राविस से x is equal to 1 y is equal to -1 that's it देखिए इस स्टेप you understand now that data evaluation inversion method कम्यू मेथड इन्वर्जन पदी तरीके जान कोई काय बस दा चिकन तास पेपर के इन्वर्जन रावलो कि इन्वर्जन मेथड सारा दे सॉल्यूशन में मालूम काय द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नो दा तरीका